آیت نمبر 142. او که چې رښتیا میټیا نه رانه وړي ګورې داسې ګپ شپ لګو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله ثم الحمد لله الله تعالی موږ تاسو بیا را جمع کوو د قرآن کریم باندې د پوهېدو دپاره د بیان دپاره د اورېدو دپاره همغه الله نه توقع ساتو یقین سره چې الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي د بیان د اورېدو او بیا د پوهې او بیا د عمل کولو. نن درس کې اهمیت ډېر زیات دی د دویم آیت نه او موږ خواهش وو چې ډېر خلک راشي یا ډېر خلک ځان پې پوه کړي خو بهرحال که د دې ریکارډینګ وشي بیا تقسیم کړلی شي که الله تعالی موږ نه د دې ښه بیان واغستو الله یا الله په توفیق باندې کېږي نو ضروري درس دی د بل آیت کې اول دی آیت باندې ځان پوه کړي بیا د وروستنی آیت چې ضروري دی. سيقولو زرد چې وبوي السفهاء د سفيه جمع ده بیوقوف ته وای کمکل زرد چې بیوقوفان به وای من الناس د خلقنا یعنی خلقو کې چې کم بیوقوف خلق دی به وای ما واللهم ما تشي واللهم واړه ولدوی تشي واړه ولدوی عن قبلتهم د دیغه قبلینا التي هغه قبله کانو چې ودوی علیها په هغې باندې یعنی دوی بیت المقدس ته مونځ کو نو دوی بیت الله ته تشي واړول د اعتراض وکړي او دا اعتراض دوی کو مخکې نه لله المشرق والمغرب مخکې خبره تېره شوې وه هلته نه الله تعالی ذهن جوړوي ځکه چې دا حکم آسان نه و په منلو کې او بیا مخالفین هم چې کله ډېر زیات وي د یو کار کولو دپاره هغه بیا د هغې عملي کول نور هم زیات ګران شي. بهرحال نو الله اول جواب ورکوي حکیمانه قل اویا چې لله الله د پاره المشرق والمغرب الله د پاره مشرق هم ده مغرب هم ده نو که الله دې طرف ته مخ اړول حکم کوي او که دې طرف ته حکم کوي دې کې ستاسو څه اعتراض ده دا د الله مرضی ده که هغه وایي دې خو مخ کوي نو دې خو به کوي او که هغه وایي دې خو دې خو مخ الله تعالی خو یو ځای کې مقید نه ده که نه چې کني دلته دې طرف ته دی نو دې طرف ته نشته ده یا دې طرف ته شته او دې طرف ته نشته نه الله تعالی خو په عرش باندې ده او الله تعالی د علم لحاظ سره او طاقت لحاظ سره او غرفت لحاظ سره د په هر ځکه الله تعالی په غرفت کې دی او هر شی د الله په علم کې دی نو الله د پر مشرق او مغرب دی يهدي هغه هدایت کوي من هغه چاته یشاء او چې وغواړي یعنی دا خو د هدایت خبره ده چې الله یو حکم وکي یو فیصله وکي او ته په اسانه سره اومني او اعتماد وکي د الله تعالی په خبره باندې دا خو د الله مرضی ده. ډېر واره به تاسو لیدلی وي چې ډېر خلکو سره به تاسو بحث کوي دعوت به ورکوي زړه به خوري هغه به نه پوهېږي ځان به نه پوهېږي خو اصل خبره الله نه پوهېږي هغه الله نه غواړي چې دی راشي قرآن ته هدایت طرف ته الی صراط مستقیم په طرف ده لارې مستقیم سیخه امداد الله خو خدای چاته چې هدایت ورکړي. واقعیا دا چې اول
څنګه چې کعبه جوړه شو د دې تفصیل مخکې ما تاسو ته بیان کړو خو مختصر غونډه بیا کوو ځکه ورسته بیان بیا زیات دی نو کعبه چې جوړه شو نو کعبه هی قبله وا بیا چې کله الله تعالی نبوت د ابراهیم علیه السلام اولاد نه د اسحاق علیه السلام اولاد تور کړو د اسحاق علیه السلام اولاد مرکز چې کومو د شام بیت المقدس فلسطین نو په هغه کې د موسی د سليمان علیه السلام په وخت کې د بیت المقدس جوړ شو پیریانو ذری سره جوړ کړو نو الله تعالی د اغي عزت لپاره او د اغي د تکریم لپاره قبله هم بیت المقدس وګرځوله چې تاسو به دې طرف ته ومنځ کوئ ځکه چې نبوت او امامت او قبله او مشرولی دا ټول الله تعالی بنی اسرائیل ته ورکړل کتاب هم هغه ته ورکړل چې کله هغه نه اهل شول د دې قدر او قیمت او عزت ونه کو څنګه چې موږ تاسو نن سبا یو الله تعالی دې موږ نه وانخلي کني الله به دا کار موږ نه واخلي بل چانه الله تعالی واخلي بیا بهر حال نو دین الله تعالی نبوت واغستو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بنو اسماعیل کې پیدا وکړو او بیا الله تعالی قبله هم تی واغستا نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو مکه کې باغ موږ داسې کوو چې مخ ته به قبله کړه کعبه کړه کعبه د تور کوټه دا وکړه او هغه په سید کې به بیت المقدس ته ودرېد نو موږ وکاو خپل اطمینان هغه ته خدا پته و چې اصل قبله بیت الله ده کعبه ده او د ابراهیم علیه السلام او آدم علیه السلام هی قبله ده په بهر حال چې کله مدینه ته لاړل نو کعبه شاته پاتې شو او بیت المقدس داسې مخامخ شو نو دا خو ممکن نه و چې دواړه په یو سید کې راوسته نو صرف بیت المقدس طرف ته به مونږ کو شپاړس یا ولس میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته مونږ کړو خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اندازه وا چې څنګه دین الله تعالی دا نبوت واغستو کتاب ته واغستو د کرنګي دا قبله به هم دوباره ومغه کیږي چې کومه د الله تعالی طرف نه اول نه مقرر کړی شوی دا نو دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسلسل انتظار د دې حکم چې کله برازي چې مونږ به د مخ اړو د کعبه طرف ته د بیت المقدس طرف نه چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم مازدیګر مانځ کې ولاړو چرته سفر کې تل او چا ورته دعوت کړو الته لاړو الته غیمونس کو ان د مانځ په حالت کې حکم راغی د الله چې مخ واړو کعبه طرف ته نو دوی رکوع په حالت کې وو اگر که ماولیون ته اختلاف شته په دې حدیثو کې حضرت تاسو بیانوم نو دوی مخ واړو د کعبه طرف ته نو تاسو اندازه ولګوي چې دې طرف ته زمونږ مخي امام دلته ولاړی او دلته نه واپس چې ګرځي خو ظاهره خبره ده امام بشاد تزي نو دا آسان کار نه وو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره خو سره نه وګرنه پیغمبرو خو د صحابه کرامو د ایمان ته تاسو لږ سوچ وکړئ چې دومره آسان سره غیب امني تسلیم هم کی نه اعتراض کوي نه تپوس کوي نه سوال کوي او نه بل تندی باندې چې اگر راځي بل راځي یا بل څه راځي چې کنيرا دا خبره ډیره ګرانه ده یا موږ به څو ګونه د ایمانو د صحابه کرامو هغه فورن مخواړو نو دلته چې کوم صحابه کرامو دا یو خپل خو چې لاړل په مدینه کې تقسیم شول نو څوک ماسپخین نماز ختن منځ کې ورسېدل بل جمعات ته څوک سحر منځ کې ورسېدل خو چې کم ځای ته کم صحابي ورسېدو نو التید هغه جمعات کې اعلان وکړي چې قبله بدله شوې ده د بیت المقدس طرف ځای باندې په بیت الله طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کړی دی یا دغه حکم دی نو صحابه کرام چې په کم حالت کې وو او مغ حالت کې بوا وختل نو دا وجدا چې بعض روایتو کې چې سحر منځ کې واوختون دام صحیح ده لکه چې کوبا کې سحر منځ کې وختیو کڅو کوئی مازدیګر وختونو دام صحیح ده کڅو کوئی مخام وخت دام صحیح ده دا مختلفو جماعتونو یا مختلفو جمع چې کومې وي هغه کې چې چاته په کم منځ کې حکم ورسېدو هغه ته دی وختل کعبه طرف ته نو دې اړولو يهوديانو خاص کړل خو يهوديانو هغه اعتراض کوي چې دا ولې واوړل دا څنګه دین دی کله دی خو منځ کوي کله دی خو منځ کوي نو الله جواب ورکړي چې الله د پاره مشرق او مغرب دی بهر حال بخاری شریف حدیث ته برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس طرف ته په مدینه کې شپاړس یا ولس میاشتې منځ کړو نو بیا الله تعالی حکم راغې د مازدیګر په مانځ کې وو چې الله حکم وکړو نو د مخ واړو د بیت المقدس نه طرف نه د بیت الله طرف ته او هغه وخت د آیت هم نازل شو وما كان الله ليضيع ايمانكم بل درس کې برازي ده ان شاء الله د آیت بیا بل یو حدیث ته د بخاری شریف ته دا هم 403 نمبر ده چې رويله بنت مسلم رضی الله تعالی عنها روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونږ د دې حکم په اوریدو کې ماسپخین مانځ کیو چې مونږ ته دا ورسېدو حکم را ورسېدو خو مونږ ورستو زنانه ولاړې وي دا غي باوجود مونږ دا سی واوختو زنانه شاته لاړې او مونږ سړی مخ ته لاړو
موږ مخې ته لاړو او موږ دا حکم د کعبه په بیت المقدس ځای باندې کعبه طرف ته موږ مخ واړو. عمر رضی الله عنه بچي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې موږ قباء کې سحر منځ کوو، الته یو کس راغی او قسم یې وخوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ اړول دي، نو موږ الته واړو. دا د بخاری شریف حدیث دی. همدارنګه مسلم شریف کې یو روایت ده چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مازدیګر په مانځ په رکوع په حالت کې و چې مونږه مخ واړو. بهرحال هغه باره کې د مرستو بیا د قبله تفصیل احکامات هغه بغزه کې وایي. اوس د بل آیت اول ترجمه اوري د اهم د زیات اهم ټول وی قران کریم اره آیات همي خو بعضی شی مونږ سره او تاسو سره ضروری بدی وی چې کله یو سړی په خپل بنیادی کار باندې پوي وي نو نور کارونه به اسانه سره کولې هم شي او د الله تعالی سره د معافي دروازې هم کلاوي دي، الله تعالی معافي هم کوي. آیت معنا اول تاسو واورئ. وکذالک او همدغه رنګي جعلناکم مونږ کړی تاسو امتن یا امت یا ډله امت وسطن درمیانا. لفظي معنی هم درمیانه ده او اصطلاحي د دې چې کوم معنی سره تفصیلی کېدل شي هغه هم درمیانه ده. امت وسط مخکې تفصیل راځي. ولی می دا سی وکړل یعنی دا قبله می تاسو ته درکړه، نبوت می تاسو ته درکړو، کتاب می تاسو ته درکړو، دا مو ولې وکړل؟ لې د پاره د دې تکونو چې شی تاسو د اصل خبره ده په دې باندې ان شاء الله نن خبره کوو. دې د پاره چې شی تاسو د پاره چې شی تاسو خو اوري بیا خبره چاته ده؟ امت وسط ته ده. امت وسط څوک ته؟ مونږ تاسو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته. تاسو می امت وسط جوړ کړی د پاره چې شی تاسو شهدا گواهان، تاسو به گواهی ورکوي. یعنی دا ډیر لوی د عزت خبره ده چې لکه تا یو معامله یا یو کار کول وي او کس پکې گواه جوړ کې چیرې تا مونږ چې کله دا استامونه یا معاملې لیکو گواه څوک کو چا باندې چې اعتماد کنه چاته عزت ورکو، چاته احترام وکاو، څوک گواه نه کو. نو الله تعالی مونږ تاسو هغه خلق پیدا کړیو چې مونږ باندې الله گواهی ورکړي او مونږ ته الله تعالی دا عزت را کړی دی او دا ذمہ داری را کړی ده. الله دا خپوي چې ول دا ابتدا کې د بدري فکرو باندې تاسو پوه شئ، ورسته تفصیل باندې تاسو پوهیږئ. هغه تاسو امر ده تاسو امت وسطی او تاسو د الله تعالی طرفنا گواهان مقرر کړی شوی یی. د دې گواهی د لپاره تاسو ته د امت وسط درجه درکړې شوی ده. ته موږ وایو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امت یو، موږ الله تعالی نوم را کړی د امت وسط، نو مونږ به گواهی ورکو. مونږ الله تعالی د گواهی د پاره پیدا کړیو. دلته سایت کې یو خبره تاسو ته کومه، تاسو بنور پوښی. نن سبا د قادیانانو د خبره ډیره زیاته چلی. حقیقت به څومره نه غنب الله خبري چې حکومت څه کوي او د څه دي سنري بعضی شنو باندې عام خلک نه پويږي. په بهر حال کوینو الله تعالی د شکست او ذلت ورته ورکی او کنينو الله دې موږ ته پویا راکړي. بهر حال د موږ ډیره زیاته اخلو هم ډېر اسانه سره منو هم چې قادیانان کافر دي او دا او موږ هغه سړی ته ډېر زیات په بد نظر باندې ګوري چې د قادیانانو باره کې څه د خیر خبره وکي یا چرته د قادیانانو باره کې چرته بل داسې د نرمي خبره وکي. ډېر بد نظر ځکه زموږ د ایمان حصہ ده، دنه بغیر زموږ ایمان نه مکمل کیږي. دا ولي کو داسې ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیره پیغمبر منل زموږ د ایمان حصہ ده. ان دینه بغیر زموږ ایمان نه مکمل کیږي. کچېری موږ دا اوایو چې رب پیغمبر برازي یا براغلی ک شک مو پیدا وشو، ایمان ختم شو. دا موږ سره مؤمنان پاتې کېدې نه شو. یا موږ هغه سره تعاون وکړو یا هغه سره نرمي وکړو یا دې باندې تاسو پوهیږئ. الحمدلله دې باندې بیس نه کوو، دې باندې تاسو پوهیږئ. دا ولی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر ګڼو. ان یو طرف ته موږ د قادیانیت هر خبره ډیره بد او سپک او سخت غنو او مرګ ورته وایو په سوشل میډیا باندې او په نور باندې چې څوک دا خبرو کې هغه په سیم بدرد وایو. خود دې ذمہ داری ته تاسو احساس کړئ چې مونږ دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. نو دا پیغمبري کار به څوک کوي؟ تاسو نه پوښتنه دا به څوک کوي؟ امت به کوي. دا مونږ باندې د قادیانت خبره چې دا بدلږي په دې کې زمونږ ذمہ داری ده. اصل کې نو ذمہ داری ته زمونږ احساس نه کیږي، هغه د موږ توجه نه کیږي.
چې پیغمبر خو نه راځي خو زموږ ایمان دی او ټیک ایمان دی نو دا کار وسو کوي دا ډېر اسانه ساده غونډه خبره ده خو کله موږ ځین دي طرف ته لاړ شي الله موږ عموما اعتراض ته فورن نظر زی په منار کې قران کریم وسوځو هر چا په کې چغي وه ډېر بد شو نو موږ چې قران سره کوم ظلم کوو یا لګیای ور سره دا ما خیال کې اکثر نه کړی چې ور کړی دا خو کافر خپل دشمن پیژني هغه ورته کوغه د کارو هغه بدا کو کنه وی کړم جهنم ته بتلو کو یو کوم جهنم ته وزي بلکې موږ سره الله تعالی خګړه وکړه چې موږ ته او خو د اجداد دشمنان دي او خپل دشمن پیژني او یو کس به راغلو او هغه ته مقابله وکړه یو مجاهد الله تعالی تر پیدا کو نو الله تعالی عزت ورکو موږ قران سره سکو یعنی کده انصاف خبره وکړو تاسو خپل تاسو د اختیار الله تعالی در کی تاسو یو کس ته چې هغه سړی ورکو هغه زیاته کو کته قران سره کوم تعلق ته رسې تا ایمان پر راوړ تی معنی هم ته دام باندې هدایت کتاب دی ته دام باندې د اخره کتاب دی هغه باوجود نه ته وای نه زده کوي نه په عمل کوي نه دعوت ور کوي نه چاته خای نه په کور کې د اهتمام کوي نه بچو ته د اهتمام کوي او نه چرته بغیره نو صحیح خبره خدا ده چې لکه مونږ خپل ته وای چې ته خو زما خپل یې کنه ته ولې داسې کوي نو مونږ اعتراض اسانه سره کوو ذمہ داری نرمشه د پر مونږ سترګې پټو ذمہ داری نرمشه نو قیدیانانو سره تعاون کول بد دا یقینا بد دي خو ذمہ داری زمونږ سره کچيري مونږ دا کار نه کوو دا خطرناک خبره کومه الله دیو کې چې زه ټیک طریقې سره وکړل شم او تاسو په پوي شئ کني دا خبره ډیره قابل اعتراض ده بیا که تاسو په پوي نشي کچيري مونږ د قران کریم سره د خپل چې کومه معامله کو داسي وی نو بیا خپل پیغمبر ضروری دی بیا خو د قادیانانو رائے ډیره مزیدار ده څنګه چې مونږ نه کوو څوک به کوي کنه څوک به کار دی چې هغه وکي دا کار مخکې به پیغمبران راتلل یو پسې بل یو کلی کې یو کور کې نور هغه به دا کار کو اوس مونږ کارم نه کو او هغه ته نو مونږ عمل د قادیانانو سره تعاون ده دا صحیح خبره کومه دا به حیثیت ذمہ دار خبره کومه زمونږ عمل د دې خبره گواه ده زمونږ د عمل چې مونږ دا اووي چې اول پیغمبر دراشي چې دا کارو کوي یا بل پیغمبر په کار دی چې دا کارو کوي حالان کې بل پیغمبر نه راضي او نشتا او نو څوک چې دا ایمان دی هغه کافر دی او دا هغه ایمان هغه کې چې کفر کې او په ارتداد کې هیڅ شک شوبه نشته څوک دا کوي خدا زموږ خپل اعمال او غلطي درته خیمه چې موږ څومره غلط عمل کوو نو الله فرمایي چې تاسو ما امت وسط جوړ کړئ لتكونوا دې لپاره چې شي تاسو شهدا گواهان علی الناس په خلکو باندې تاسو په خلکو گواهی ورکوي تاسو په خلکو گواهی ورکوي ويكون الرسول او شی پیغمبر علیکم پتاسو باندې شهیدا گواه دې پورې خبره کو نور آیات بیا بل هفته کې ان شاء الله وایو دا یو باندې خبره چې تاسو په خلکو گواهی ورکوي دا یو بیا ووري تاسو ما امت وسط جوړ کړئ دې د پاره چې تاسو به گواهان یې په نور خلکو باندې دغه وجه تاسو د امت وسط او دا به تاسو کوي او دا آیت انتهائی بنیادی آیاتونو کې یو آیت ته ان ته ګوره کنه چې قبله بدلیږي باقاعده داسي لاغه باقاعده او ان هغه آیاتونو کې چې کوم کې باقاعده روح یا ډانچه جوړي د دین هغه آیاتونو کې دا یو آیت ته دې ځنه موږ ذهن الله تعالی جوړي چې ته اصل ذمہ داری ده اوس تاسو مخکې تفصیل واورئ نو ان شاء الله چې تاسو به پوه شئ کومه گواہی مراد ده چې گواہی به موږ ورکو گواہی نمبر 1 اول گواہی ان یا اړمبنه گواہی یا نمبر سر 1 هغه دا چې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت درځ ډیره وګدای او 50000 کال ابوي خلق به تنگ شي د حساب کتاب دعوت دعا به کوي چې الله تعالی موږ سره حساب وکړم شو ډیر زیات نو مشوره وو کی مفهوم حدیث بیانوما چې ولړ شو آدم علی السلام ته هغه زموږ استاسو نکده مشر دې مغه ته بووایو چې موږ سره الله حساب دوی بلار شي آدم علی السلام ته هغه به نه شم کوله بیا هغه ورته و چې تاسو نوح علی السلام ته لاړ شي دوی نوح علی السلام ته لاړ شي هغه به نه شم کوله بیا هغه ورته و ابراهیم علی السلام ته لاړ شي ابراهیم علی السلام ته لاړ شي وزم نشم کوله الله تعالی نن ډیر په غصې کې دی او ډېر په جلال کې دی او قهار دی الله تعالی نن ورځ موږ دا د دې صلاحیت نه لرو چې الله تعالی سوال وکړي موږ سره حساب وکړه
ها دا سی برازي موسی علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم والا ته سجدي پریږي. دا خلاصه تاسو بیانوم او دا د درو حدیثونو د دې حدیث چې کوم دی د بخاری شریف 4487 نمبر ته ده. بهر حال حدیث د لمبا چوڑا دی او نور دي چې بیا مخکې خبره نه پاتې کیږي. نوح علیہ السلام بکلا د دینه علاوه نوح علیہ السلام به الله راولي، داغه قوم به هم الله راولي. خدان پوي کې ګوري دا ضروری دی ورسته پوي دوه لپاره. قوم ته به وایي الله تعالی چې تاسو ته د سړی چې دا نوح می در لګلې او به حیثیت پیغمبر دعوت رسولې وو، هغه به چې نه الله دې ته نه رسول، هیڅ پیغمبر مونږ ته نه راغله. نوح علیہ السلام ورته وایي تا رسولې. اوس خدان پوي وایي دی خبره باندې واقع باندې هغه ورته فرمایي نوح علیہ السلام چې او ما رسولې، نو دی خو انکار کوي. تاسو گواښتا وای او گواښتا څوک دی؟ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت زموږ تاسو نوم ورته والی چې دادی نه دی امت نه پښتنه وکي. نوح علیہ السلام دعوت رسوله دی وای او الله تعالی نوح علیہ السلام دعوت رسوله. هغه قوم به اعتراض وکړي تاسو خو وخت نه وای، تاسو خبره چې دعوت رسوله. نو دی ورته وای چې الله تعالی ستا کتاب کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلیو او موږ په غي ایمان وو چې نوح علیہ السلام دعوت رسوله دی، خو دې نه منله. موږ ایمان هغه ویلي دي چې هغه ویلي نو رښتیا دي. نو دا غي وګوي دا گواہی به د نوح علیہ السلام بل خبره ته توجه کوي. دا گواہی خبره ده دا به په نوح علیہ السلام قوم باندې زمونږ تاسو دا گواہی ک الله مونږ نه واخلي دا کار ثابت شي، هغه به جهنم ته لاړ شي. دغه چې منل او گواه په پیښ شو. دا یو حدیث دی. قیامت پر ورځ به یو پیغمبر راشي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نو پښتنه وکي، د پیغمبر نو پښتنه وکي او دی به ورته جواب ورکي. دی به جواب ورکي چې نه دانا بلکې دا سړی دروغ وایي او دا پیغمبر صحیح وایي، دا پیغمبر صحیح وایي. دا نوم باندې گواہی شو. دا دویم حدیث خلاصه می تاسو ته ولې وړم باندې یو دویم گواہی یو گواہی دی باندې تاسو پوه شئ کنه چې قیامت پر ورځ دا قسم گواہی ده. دویمه مونږ یو ځای کې ناست یو جنازه راغله، خلکو ویلي چې ډېر خسړې ده او ډېر متقی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې تاسو خبر یې؟ و یا رسول الله غیب نه خو الله خبر ده، خو ظاهر ډیر خو نیکو او مونږ وغیرہ کوم چې د نیکانو خبرې وي دا کولی وغیرہ او بد سره نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ثابت شو ان تاسو دا گواہی الله قبول کړله د مړي په حق کې چې دا الله وبخه. یعنی کومګه چری یو سړی باری کې او وایو چې دا خسړیو موږ سره هغه د پاره وایو کنه هغه جنازې کې د بخښه د پاره په خپل کې خره خو بهرال کله هغه گواهی او چا وکړه بیا په مختلفو حدیثو کې 40 کسان 2 کسان یا 100 کسان د مختلف دی هغه بل تفصیل دی. بهر حال نو که ویلی چې دا سړی خو نو الله به دا گواهی د په حق قبول کړي، الله به دا معاف کړي ځکه چې ډیر خلکو ول دا خسړیو هغه ډیر خلک 40 یا 100 کسان. بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او هر دي کې همدغه آیت ده په حدیثو کې ده چې وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا. بل حدیث ته ابو الاسود رحمه الله هغه فرمایي چې موږ مدینه ته راغلو، موږ یې سړیو د عمر د انتانو سره ناس وی جنازه راغله، نو عمر د انتانو ویلي چې واجب شو. بیا بل جنازه راغله، عمر د انتانو فرمایل چې واجب شو. موږ پوښتنه وکړه چې یا امیر المؤمنین څه خبره ده چې واجب شو؟ وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې چا د مړي باره کې اوویلی چې خسړیو مؤمنان اوویلی او الله به دغه گواہی قبول کړي، هغه باندې به جنت واجب شي او به جنت تلل بل. او که چا اوویلی چې خسړی نو نو دا لوم باندې سره چې نو دلته ډیرو خلکو اوویلی چې دا خسړیو هغه د لپاره جنت واجب شو. او د دویم سره چې د باره کې ډیر اوویلی چې بد سړیو بدکار او فلانه 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 نو د باندې بدا ثابت شي. بیا عمر دانته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدرې کسان گواہی ورکی څلور کسان نو دا سړی به جنت ته لاړ شي. نو صحابي پوښتنه وکړه چې کدرې وای کدرې هم وای کدوا وای کدوا هم خو دا گواہی ورکی چې دا خسړی وو الله تعالی به د گواہی قبول کړي. دا د امت درجه ده
استاسو گواہی د سی وړه گواہی نه موږ خو خلینا به د بیډی را معافي څه شی جوړ کړي چې هر شی ته هر وخت داسي وباسو لکه بهرال الله دې معافي وکړي د دویم قسم گواہی شو. دریم قسم گواہی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نږدې ده چې تاسو به خ او بد خلق او پیژنئ. پښتنه وکړه چې یا رسول الله څنګه به پیژنو موږ چې دا خدای دا بد دی. وای د خلکو وینا د دې خبره گواه ده. عام خلک چې څنګه وای دا خسړې دی دا به خسړې چا وای دا بد سړې دا بد سړې. دې باره کې به اوږه تفصیل ده خو دې وخت نشو کولای. د سودخور دا یو غټ نشان می چې د سودخور صفت نکي همدا رنګ د بدکار صفت نکي د قاتل صفت نکي. دا کوم چې غټ غټ ګناهونه دي کنه په معاشره کې دغه صفاتونه نکي. اگر کوم معاشره څومره بدوي هم هغه د وغلق بد وای کدا په خپل د ګناه کې دا سړی شریک وي هم هوای به دا بد سړی دا بد سړی. بهرحال یو گواہی دا ده. څلورم قسم گواہی دا ده. دا درې قسمه گواہی شو. هغه د دې آیتونو باندې حصہ ليكون الرسول شهيدا عليكم چې دا پیغمبر به په دې امت باندې گواہی څنګه چې په اخري خطبه کې غویلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما خبره در اورسیدا و یا اورسیدا وای خطا سو گواو سیګا یا الله تم گواو سیګا ما د دعوت اورسو دي خلکو عمده کرانګي په آخرت کې به هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونږ باندې گواہی ورکړي چې ما د دعوت دی تر رسیدلې دا اوس چې زکه خبره کومه دا د الله طرفنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفنا عمده رنګ امدا وجدا چې په هر عمل د خیر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حصہ ده. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بنیاد خود ده او دا مخکزي نو دا څلورم قسم گواہی شو. پنځم قسم گواہی هغه دا ده وتكونوا شهداء على الناس او تاسو به گواہی ورکوي په نور خلکو باندې. د دې یو پهلو خو هغه چې نوح علی السلام په قوم باندې یا نور پیغمبرانو په قوم باندې بوشي یو خو هغه دین علاوه د دویمه گواہی چې کومه ده د هغه تفصیل د تاسو لخوا توجه سره واوري چې تاسو خو په دې باندې پوښي الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوښي کې الله د عمل کولو توفیق موږ ته راکړي. پیغمبران براتل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد پیغمبر ناراضي د نبوت هغه کار چې پیغمبرانو وکاو هغه الله تعالی دی امت ته ورکړو. او د دې مثال ز عام طور باندې درسونو کې وایم چې یو سړی د وړو افسرینا ته غټ افسر کی نو تنخواهم زیات شي ګاډم خشي بنگلیم خشي خو کار هم زیات شي. د دې مطلب نه چې دا سملی وس آرام وکړي نه د کار زیات شو. او دا کار زیاتواله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د آغاز نه وګوري یا ایها المزمل اے کمبلی کې پټ سړی تا پر کمبلی کې پټیدل نه دي قم الليل د شپې ودرېګا بیا تعالی فرمای یا ایها المدثر اے صادر خلقتون کې اے کمبلی کې پټیدون کې تا کار نه ده قم فانذر پات خلق پاسو دلته نه شروع شي و د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دک حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته پاره هم ده کچری موږ امتیانو کې ځانې سبب دک خبره به مونږ تم کوي ځکه چې مونږه حیثیت زمونږه د کار زمونږه ذمہ داری به حیثیت امتی وسط د دې دعوت رسول دي د مونږه خامخا کو مونږ د پاره دا درجه دي د پاره نه چې آرام زیات شو بلکې دا درجه مونږ ته قیامت کې دا دنیا کې کار زیات شو. آرام دنیا کې نشته. قم فانذر خلق وير آرام به ځکه کې کوي څنګه چې قبر کې سړی را پاسي او الله تعالی پوښتنه کوي چې کله دې کامیاب شونه دې ورته وایي چې ماته اجازه راکا چې زه خبرو ورکما الله تعالی دا فرشته ورته وایي چې نه ودشه داسې ودشه لکه رومبای شپې ناوي چې انتظار کوي الته آرام ده. بیا هغه نه بعد بیا په جنت کې آرام ده. د دې امتی لپاره آرام دنیا کې نه ده. دا کار کول دي دې لپاره کار کول دي. بهرحال اول خو په دې خبره باندې موږ پوه شو چې موږ به حیثیت امت داسې خبره ده. امت وسط ذمہ داریانی سری هغه تاسو خطر کې سره توجه سره د آیتونو ځان سره نوټم کوي او تاسو به ان شاء الله پوهیږئ مهرباني. ټول اول سوره آل عمران آیت نمبر 110 تاسو راوړئ صفحه 59 59 صفحه نمبر 59 آل عمران 110 آیت نمبر 110 صفحه نمبر 59 روملو یو شی چې ډېر خطرناک دی. مونږ همیشه د پر انسان داسې مزاج لري چې دا خ اول ګوري
یعنی خطر طرف ته توجه زر دي دا د انسان فطرت ته سه بد طرف ته ذمہ داری طرف ته توجه آسان سره نه دي نو دې طرف ته موږ آسان سره تیاری کو چې گواہی به ورکو د نورو امتونو په خلاف او پلانی په خلاف او پلانی په خلاف خو دې طرف ته هم ذهن جوړ کړي چې زمونږ په خلاف هم گواہی کیدی شي ګوره الله دې نه کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی وشي موږ په خلاف الله دې نه کوي د بل چا گواہی زمونږ په خلاف وشي چې د تما دا دعوت ورکړو دې ما دا پوي کړو د تما قران نه ویلیو د تما دا خبره کړو هغه باوجود نه ومنلې نو کدا گواہی زمونږ په خلاف ثابت شوه او بیا خو ډېره خطرناک خبره ده الله دې موږ تاسو د دې حالت نه بچ کړي نو الله فرمایي کنتم یی تاسو خیر امه بهترین امت وسط یی کنه خو امت یی خیر تاسو ډېر زیات خسته امت یی تاسو ډېر خولي خلک یی اخرجت راوستلی شوی یی د هغه ذمہ داری ده چې به حیثیت پیغمبر چې کومه ذمہ داریان به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صرف پیغمبرانو به کولی هغه د دې هر امتی د پاره ده اخرجت للناس راوستلی شوی یی خلقو د پاره تاسو خلقو د پاره چوناو کړی شوی یی منتخب کړی شوی یی نمایا کړی شوی یی سبا کوي تاسو تأمرون بالمعروف حکم بکوي د نیکو کارونو امر بالمعروف بکوي وتنهون عن المنکر او بد کارونه بخلق منی کوي وتؤمنون بالله او ایمان بروړي په الله باندې نګور ایمان خبره بات کړي ځکه ذمہ داری احساس اول ور کوي ځکه چې دلته د امتی وسط او د کنتم خیر امه خبره ده ذمہ داری اول ده ذمہ داری اول ده ان استاد امتی وسط کېدل دا په دې بنیاد باندې چې تاسو ذمہ داری ډیره زیاته ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیا د هر انسان خپل وس مطابق حدیث مخکې راځي هغه باندې تاسو بیا پوه شئ په دا چې خدان پوي کوي نو بیا ان شاء الله تاسو ډیره زیاته اسانواله او ډیره زیاته فائدہ پوي یو خبر او شو سوره حج راوړوي آیت نمبر 78 صفحه 308 صفحه 308 صفحه نمبر 308 سورہ حج صفحہ نمبر 308 سورہ حج آیت نمبر 78 آیت نمبر 78 صفحہ 308 وجاهدوا فی اللہ حق جہاده او کوشش وکړئ د الله په لار کې کوشش وکړئ د الله په لار کې حق څنګه چې حق ته څنګه چې مناسب ده څنګه چې ضرورت ده څنګه چې صحیح ده جهاد هی کوشش داغه د غلبه هو اجتباکم دا وسغایت ته یا هغه ټکه ده چې الله دا د پیغمبرانو لپاره استعمال کړي او دلته موږ تاسو استعمال کړي دا ډېر غټ ټکه ډېر غټ لفظ ده اجتباکم هغه ور کړی تاسو هغه نو ما کړی تاسو هغه خوخ کړی تاسو وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه جوړ کړي نه د ګرځول الله تعالی پتا سو باندې په دین کې ستنګي الله تعالی نه کړي په دې دین کې په دین په احکاماتو کې ملت ابیکم ابراهیم دین د تاسو پلار چې ابراهیم علی السلام وو هو سماکم المسلمین هغه پتا سو باندې نومي خوده ده د مسلمان الله تاسو د مسلمانانو درکړی دی من قبل دین اولان دی او فی هذا او دی کې هم ان دی امت ته هم څه لپاره ليكون الرسول شهیدا علیکم چې پیغمبر په تاسو گواہی ورکي وتكون شهداء علی الناس او تاسو گواهان شئ په نور خلکو باندې دې د پاره تاسو اجتباکم ورکړی او ګران کار نه دی ځکه په وما علیکم فی الدین من حرج ګرانواله نشته بل دې الله فرمای فتقوا الله ما استطعتم او یریږي څومره چې تاسو طاقت رسیږي حت الوسع ليس للانسان الا ما سعى ان ګوري الله تعالی یو طرف ته ذمہ داری دی راغټ ور کوي بل طرف ته ور سره وږي چې تاسو څومره ذمہ کوی طاقت یې ته څومره کولای شي دومره پښتنه وکوم دومره بتا باندې ذمہ داری ده دلته الله تعالی هم دا فرمایي بیا الله تعالی فرمایي نو فاقيموا الصلاه واتوا الزکاه واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير د دې خپل ځای کې بیا تفصیل ده او ان شاء الله کله دې تلاوت شو بیا تفصیل پوي شي تاسو خو باندې خبره چې نن زمونږه مد نظر دی هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو گواہی کوي تاسو الله تعالی خوخ کړی د نور خلکو باندې گواہی کولو د پاره تاسو الله خوخ کړی
دې پورې تاسو پوه شو ان شاء الله. سوره عصر اخیری سورتونو کې یو سورت ته صفحه نمبر 544 ده کراړوي کنه راړوي تاسو تصدیق هغه واوري تاسو. والعصر قسم ده په زمانه الله وې زمانہ په دې گواه ده. الله تعالی په وختونو قسم خورل دي. والفجر قسم په سحر، والليل قسم په شپې، والضحى قسم په سحر چاخ باندې. همدغه رنګ نور وختونه ځکه چې وختونه قیمتي دي د الله په نسبت. موږ وخت ځای کو کنه د الله په نسبت دا قیمتي دي ډېر او دا احساس را کوي موږ تاسو ته چې دا وخت مزه یا کوي دا الله سره د دې لوی قیمت ته. نو دا زمانہ دا په دې خبره گواه ده چې ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان په تاوان کې دی. بار بار تاکید خبره ان یقینا دا انسان په تاوان کې دی. کینه بچي بس ټیک ته صحیح دی به ډیسټربنس پیدا کی. انسان په تاوان کې دی. نو قسم چې الله وخوري نو بیا خو دې باندې څه شک شو بسړی ته وشي. بهرحال الا الذين امنوا ها مگر هغه کسان تاوان نه بچتي. اوس واوري څلور شتونه امنو چې ایمان راوړي او عامل الصالحات عمل وکینیک وتواصوا بالحق د حق وصیت وکي حق خبره ورسي او وصیت وای اخیری حکم ته تاکیدی حکم ته. دا حق صرف د خواهش مطابق نه د تاکیدی حکم باندې وصیت کول نصیحت حکم کول. ا دې کې اصل کې توجه د ډیره زیاته د خبره رسول ته چې دې کې سستی مکوا. دا صرف د مزاج مطابق نه دی، دا صرف د رائے خبره نه ده. دا حق خبره کول کاغه د دوه کسانو جګړه ده، کاغه د الله تعالی توحید ده، کاغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ده، کاغه چاته د مانزه دعوت ورکول دي، کاغه د چا په منځ کې گواہی کول دي په دنیا کې وغیرہ. څومره چې د دین خبره ده یا څومره چې د دین رسول دي مخکې راځي نور به پوهیږئ تاسو. یو درې وتواصوا بالصبر او وصیت کوي د صبر. ځکه چې دا صبر هم د دې دعوت لویه درجه ده دنه بغیر کیږي نه ده. او دویم د دې لارې کې چې کم مشکلات ضروري نه چې دشمن به راځي په تا باندې وار کوي، نه یخنی به وي، ګرمي به وي، اوسګار بنوي، دکان به دی وي، کلینیک به دی، خلق به دی نه پریدي، وایبي به درته وایي، ماحول به نه برابر، څوک به منینا حنفیان دي، دیوبندیان دي، بریلیان دي، سلفیان دي، فلانی دي، کار پکې نشم کوی، دا چل دی هغه چل دی. دا ټول منځ کې براوانه دا کار وکړي نو چې کوي مشکل خوشته پکې. او ظاهر خبره نن سبا ته حالت ګوره تا خبره چې څوک اوري یا منی دا ډېره مشکل نه تقریبا ناممکن شوی ده. خدای الله په دې باندې خپل غاړه خلاصول دي، خپل غاړه خلاصول دي. نو دا څلور کارونه چې ته وکي کني قسم پر رب دې مونږه داسې ویلې شو چې الله په دې زمانه قسم کړی دی. انسان دا انسان په دوکې کې دا ختم دی، دا نقصان کې دی. ایمان، عمل صالح، حق دعوت رسول، حق دعوت رسول یعنی موږ چې نه رسو څه چل دی بس دغه دلته کې صبر خپل راضي بیا چې نه رسو څه چل دی. دکانم بنديږي نو دا صبر وکړي چې کاروبار خرابي دا صبر وکړي سیوا عزت خرابي خلک ورته بدل دي وای نو دا صبر خو وکړي. کور کې مشکل جوړيږي دغه خاندان خرابيږي او مقابله کوي دا اعتراضونه کوي نو دا خو وکړي. دا صبر خو وکړي د وزن کلکای همدغه رنګ بیا انتهای دا چې دشمن بمره پیدا وشي، گزار بم در باندې کوي، مړې به هم پیغمبران نشي او ضروري نه چې هغه تعالی تعالی دنیا کې څه وایي فیصله خو آخرت پورې دي. تا به یو سړی مړ کې به نور کامیاب شي، دا معاملې خو به الله تعالی آخرت ته پاتې کیږي. بیا نو دا څلور ذمہ داریانی دي چې انسان تاوان کړي ولا په قسم خورل دي. دا بل تاسو اورئ سورہ یوسف تا سورہ والا وئی صفحہ نمبر 224 آیت نمبر 108 صفحہ 224 آیت نمبر 108 صفحہ 224 لگ زر کوئی جی صفحہ 224 آیت نمبر 108 قل هذه سبیلی دیتا ہوا چې دغه زماله را ده. یوسف علی السلام کې سب بیان شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت په بنیاد باندې خبره کوي وای دا زماله را ده
ادعو الى الله چې زه دعوت کوم الله تعالی طرف ته. دعوت الى الله دې باندې رسو تفصیل راځي، خدا خبره خاص یاد کړئ. دعوت الى الله نه الى پارٹی او الى مسلک او الى پلانې الى الله الله ته. ادعو زه دعوت ورکوم الى الله الله طرف ته علی بصیرت په دلایل سره، بصیرت سره هڅه وایي خبره نه کوم چې ها هو دلیل سره ټیک ټاک خبره. انا زم دا کار کوم ومن اتبعنی او څوک چې زما اتباع کوي هغه به هم دا کار کوي. تاسو سپوږ شو په ذمہ داری موږ دا وایو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وایو کنه وایو. نو اتباع صرف د ته نه وایي چې ګیره پرېدا او نه صرف دې وایي چې پکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي په سر کا. نه دعوت الی الله بکای رسول الله صلی الله علیه وسلم. سورۃ اعراف کې الله تعالی فرمایي وتعذروه وتوقروه، تاسو به رسول الله صلی الله علیه وسلم تعذير کوي او تقریر به کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بلچا حالات څه کول بلچی خو ته اون نه موږ ته ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلچا وال ته بم داسې بلچا وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم کار کړي دي هغه کار کې به تعاون کوي. څه دلته وضاحت الله تعالی کړي دي. انا ومن تبعني څه کوم زه ادعو الى الله دعوت ورکول الله طرف ته دعوت ورکول. اوس تاسو کې سره دلته ټول مشران یې کشران به هرڅه خو په سوال نه شم چې زه وایم چې دا سړی ته پاتو ما ته وایم چې دته وایا چې بوټ ته ځان ورسي او د خپل بوټ نه خبر دی به ته څه وای خو ځان دا وایي بوټ ته ځان ورسو کاغه پختنو کې بوټ چپته دی دا سره جواب نشته. نو دعوت رسول او بیا د الله طرف ته دای کیدل الله پہچان ضروری دی او د الله پہچان د قران نه بغیر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی نه بغیر ممکن نه ده سره دا سره کې دین شي چې سړی په قران نوی ویلې او هغه الله و پیژني رسول الله صلی الله علیه وسلم به نوی خبر او الله بو دا ممکن نه ده سره تعارف د الله نو تی و پیژنه نو خلکو ته یو خاجره شدا رب ده دغه اصل کې دعوت ده الله او پیژنه اولی او پیژنه صرف دا نه چې کنه الله یو دی په هر باندې خو شیطان هم وایي نه الله رب دی ربوبیت او پیژنه الہ دی الوهیت او پیژنه. زه تاسو ته عجیبه دي حدیث وایم حیران بشئ تاسو انده حیرانی خبره ده. کافر چې کله قبر کې خښ شي کنه 99 ماران رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنه په باندې وړو غوتی قبر کې راتاو شي 99 او دا به مسلسل په باندې شکونه لګای او ټک باور کوي د کافر ته دا 99 ولې دي. نو دې باندې مفسرین علما وایي چې دا د الله پہچان د 99 چې بخاری شریف کې الله تعالی فرمایي چې د الله 99 نمونه دي چا ومن احصاها چا چې دا او پیژندل هغه به جنت ته داخلي. د الله نه پیژندل ځکه نن تاسو ما شاګردان یې عزت او احترام سره خبره کوم چې خپانه شي تاسو یو کاغذ پینن خامخ شپې را واخلئ او د الله نمونه ولې کې تاسو نمونه زدي څنګه چې 99 زوی جنت ته وځي 99 نمونه ډیر دي د الله زرګونو لکونو نم ډیر دي خو کم از کم چې 99 هوتا تزدي او ترمذی شریف کې 99 راغلي هم دي هغه خو یو اندازه ده د 99 چې دا 99 هم دي غنه زیات هم کې دي شي غنه علاوه نورم کې دي شحانان او منان و غیرم کې دي دا ټول کې دي شي. نو لکه پینو کاغذ روال وګوره چې الله پیژنم کله پیژن ته پته ولې ته الله پیژنې کله پیژن کله الله نوم رحمان دی نو ته رحمانیت نه خبرې شي دي کله الله نوم کریم دی نو ته کرامت نه خبرې ته وایي نو کم از کم چې الله خدا پیژندلې کم از کم چې الله دې پیژندلې چې وی پیژنې نو دغه الله دې بینه پری دای بتانه جوړي بیا د مونږ چې دای نه جوړي ګو د الله مونږ الله پیژندلې نه دی د الله په مقابله کې مونږ خپل پارټي خپل مسلک خپل ډله دا غنه زیات پیژندلې دا او زیات خبر یو دینا دا جماعت اسلامی داسې دنو زکه دې کې راشه دا جمعیت العلماء داسې دنو زکه دې کې راشه دا تبلیغ جماعت داسې هغه تعارف مونږ سره ډیر دی کدا تعارف دغه په مقابله کې د الله وې مونږ به چیرې د الله مقابله کې بل چا دعوت نه ورکوله. تاسو یقین پر ابو کوي خبر امداد چې مونږ الله پیژندل نه مونږ الله د الوهیت او ربوبیت دراجه او د الله اسماء او صفات مو پیژندل نه دي چا څومره مهربان دی او بهر حال هغه باندې بیا خپل ځکه ان شاء الله خبر وکړو بیا. نو الله فرمایي چې دا او زما ملګری خلق وسبحان الله وما انا من المشرکین او پاک دی الله تعالی او نه مزه د مشرکانو نه
بیا لاړ شي سورې آل عمران ته هغه صفحه 59 او صفحه نمبر 58 ته سورې آل عمران صفحه نمبر 58 نمبر صفحه ده او آیت نمبر 104 آیت نمبر 104 صفحه نمبر 58 آیت نمبر 104 ولتکم منکم امه پکار د چی وی دي تاسو نه یو ډله يدعون الى الخير چې بلنه کوي خیر طرف ته دا خیر بلنه ده امر بالمعروف نه ده خیر بلنه الکه مانځ تلاړ د تبلیغ ولا چې کوم کوي تقریبا دا دعوت خیر ده یا هم دا غره دا درس وغیرہ چې دا د تقریر جمعې خطبه وغیرہ دا ټول به دعوت خیر کې راځي ده ويأمرون بالمعروف او حکم بکې نیکو کارونو وينهون عن المنکر او خلق بمنه کوي د بدنا نو امر بالمعروف ونهي عن المنکر خو نشي کولای موږ به چاته څه وایو چې دا کار مکو موږ دا صلاحیت نشته دا طاقت هم نشته نو چاته چې وایي چې دلته نه یا شاګرد نوکر وغیرہ استي چې لاړ بورډ نه یا بازار نه یو کیلو غوخه راوړه او نه دي پیسې ورکړي دي او نو ورته غوخه معلومه ده نو دي خطا غلطي نه ده دا ټول احکامات به پورا کینو به ورته وي پیسې ورته لاس کې ورکی کرای ورته ورکی غوخه بور باندې او پیژنې چې غټه راوړه وړه راوړه اډو کې ولا راوړه به اډو کې راوړه کیلو راوړه دومره راوړه بیا به واسطه دا نو احکامات دې سره تړلې دي نو امر بالمعروف ونهي عن المنکر هغه د لپاره ملګری پیدا کول هغه د لپاره زور پیدا کول هغه د لپاره دعوت ورکول او د حکم د چا دی خدای الله دی کنه نو د الله پیژندل دا ټول د سره شرایط دي دا ټول بدی کی شرایط دي نو اولئک هم المفلحون هم دغه خلک کامیاب دي دا کامیاب خلک ان دا څومره اهمیت مې تاسو خو پوه شو ان شاء الله دا وړه خبره نه ده او موږ څه کوو لګیایو سوره توبه ته لاړ شئ آیت نمبر 179 سوره توبه آیت نمبر 179 ورته وایي که 179 صفحه نمبر 179 آیت نمبر 71 آیت 71 او صفحه نمبر 109 والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سړي او والمؤمنان خذي بعضهم اولیاء بعض د دوستان دي زنو د زنونا یامرون بالمعروف وينهون عن المنکر دې آیات باندې سمت لري دي یو باریکه ودی نقطه ده موږ چې کله د مسلمانانو ته وایو کنه چې الک قسم شاله ک دعوت دی د مسلمانانو ته دعوت ورکړي خو کافرو ته لاړ څور کوا نو دلته الله وایي مسلمانانو ته ورکوا مؤمنان سړي مؤمنان خذي به یو بل ته دعوت ورکړي او دا د الله تعالی بهترین جواب دی کله چې تاسو داسې شي نو الله سره بیا پويږي چې میدان کې ولاړی بهرال ويقيمون الصلاه ويؤتون الزکاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم اقامت الصلاه و زکات ورکول او د الله خبره منل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منل همدغه خلک چې زرد چې رحم وکړل شي په دوی باندې او رحم وکړي په دوی باندې الله بشک الله زورور هم دی خاوند حکمت ولا هم دی نو دا مؤمنانو صفت ته باقاعده تاسو پوښی دی باندې صفت د مؤمنانو دا ده چې یو بل ته بد نمونه بنا خلق خبرال یا دا خبر پرې د بل خبره وک چې مونږ تاسو سلام کوي څنګه وایو السلام علیکم څنګه جوړي خې بچی دي خدي خپل خې بیمار وغیرہ نه وغیرہ دا خلک زیات پښتنه کړه شرم دا پښتنه نو چې ایمان دي څه حالت ته سار منځ ته تلې کنه تلې سار منځ جمعې سره جمعې سره غړې ځان ته کړه ده د ایمان کیفیت دې څه ده او بګا څومره واره ذکر کړه ده تلاوت دې څومره کړه ده کم آیات ویلې ده کم آیات ترجمه کچيري دا پښتني مونږه کولې خپلو کې یا زمونږه د شاګردانو موږ د احساس نه کېدو بیا فکرونه وکېدو خو دې زمونږه د توجه نشته او دا اهمیت څومره لري غرونه شپې یو بل نه پښتنه کوي غرونه یو غربل نه پښتنه کوي چې څه حالت ده هغه ورته وایي چې نن ما باندې یو مؤمن تیر شوی وو او ویلي چې سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر او دا نور باندې به فخر کوي حالت پختنه کوي جواب څه وایي د عبادت په بنیاد باندې جواب ورکړي مونږ دې پختنه دې ان دې صورت باندې بچی د ټلیفون کو ولر بچی څنګه یې صحت څنګه خپل څنګه یې دا په بچی ایمان حالت دې سره زما دې کړی کنه دې کړی قران دې ویلې وای څومره دې ویلې ساری وای شپې وای ترجمه دې کړی دا حدیث دې ویلې چاته دعوت ورکړې دا پختنه مونږ نه کړی ولې نه کوو دا پختنه د احساس نشته ضرورت نه ګڼو
اول ته الله وې دنه بغیر وتواصو بالحق نصر ته بغیر مسلمان نه خبره به ما سخت یقینا نه خو ان شاء الله چې به فائدې بنئ او کچا په هغه کې ګستاخی کې کله سوال جواب کې وغیرہ نو غینه معافي غواړو بار بار معافي غواړو لهجه زموږ یقینا سخت ده خو خبره هم ده کرانګي ده دا چری موږ ونکړه دا چری موږ ځکه چې موږ د دې بهر حال نو الله فرمایي چې مؤمنان خدا سی وي هغه یو بل ته امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوي هلکه ته ما پرون لیدې چې هغه کې ولاړ یو هغه دمانو ته ولاړ داسې مکو یار ته ولې دمان ته ولاړ تا ولې دا غاني اورېدي داسې مکو داسې موږ چرته چاته ونه ویل کوم خاموش شو په شعر معاشره ده کنه وسو یار که خیر پښتو غونې شو پر خوده خپلوالي غونې شو پر خوده او پلانې ډینګې دا او زیان دا بهانه جوړ کو چې خپل غوونه بند کو نو بهرحال لازم معافي وکي خودي آیت نه لاندې موږ عجیب وي ډېر زیات الله دې موږ معافي وکي سوره نحل آیت نمبر 125 صفحه 254 صفحه نمبر 254 صفحه نمبر 254 ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دعوت ورکې د الله لارې طرف ته په حکمت او په خسته طریقې وعسره خې طریقې سره دلیل سره او انداز आवाज د هر شي داشي چې هغه د خلکو کې اثر کوونکی خبره مخکې نورم راځي بیا وجادلهم بالتي هي احسن وجادلهم دا خبره دا بعضی ملګری کشته دي د فیسبوک ملګری په کې ځنوي دا ځنه نورمي خود آیت په بنیاد باندې خبره کو چې څوک په خپنه شي بالتي احسن جګړه وکا دلته د جدال نه مراد بحث مباحثه ده په هغه طریقې وګه چې خستوي دا لنه دی ویل جګړه مکو دا نه دی ویل الله جګړه وکا بحث مباحثه وکا خو په خې طریقې کوا او موږ څه هغه دا خبره څه خورای دا مکو یې خلک نه جنجال جوړیږي دنه وی فرقه پرستی جوړیږي دنه وی ته د اختلافي خبره څه ته چیړي کدا اختلافي خبره اعتراض وی نو ټول نه غټ اعتراض خو نعوذ بالله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا پکارو چې خلک خب مزدار خپل کې اوسېدو جنگ جګړه نه وي ډیر هغه پکې جګړه جوړې کړې دا اعتراض به پاغه نه واقع کی په هغه واقع کی ته خو کوي خلک چې ولټه روان دي دغه خو دنیا سره خو نه دي برابر اول آخرت سره برابر اول دي دنیا ته وګوره چې په کوسانو جګړه جوړه ته چل بوشي لکه آخرت طرف ته لاړ شي به وګوره دوه کوسانو جګړه ضروري ده کنه ضروري نه بیس بکای دلیل به پیش کای خبره بکای کبه چا بدل کینو هغه په جو دغه کار پوښ موږ غزرتن یو به ورته زړه متن شي غسیم راځي او جګړم کو کنزلم کو بهرل نو وجادلهم بالتي احسن ان ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله دا له تر اطمینان ور کوي ور سره چې ګوري الله خبر دی چې څو گمراه دي دته چې کومه خبره کوي اوس تا اهمیت الله ته معلوم دي چې کم نیت باندې کوي په کم نیت خبره وګرځولا په کم نیت باندې مخالفت کوي په کم نیت باندې حمایت کوي الله غنه خبر ده هغه د بار خو ظاهر خبره ده چې اخلاص او بنیادی علم ضروری دی غوږ بخامه کوي ان شاء الله الله به بجندلې بهر حال وهو عالم بالمهتدين الله تعالی گمراه نم خبر ده او د هدایت ولا هم خبر ده دا بل خبر ده سوره اعراف تلار شهید ایتونه نورم ضروری دی بیا دا خبره بل انداز هغه پیش کو ان شاء الله سوره اعراف 164 صفحه نمبر 155 صفحه 155 صفحه نمبر 155 صفحه نمبر 155 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ دا هغه واقع ده اصل کې واقع دا مختصر غونډه خبره کوم هغه دا چې الله تعالی دوی ځان ته حفیظ خو کړه یهودیانو نو الله تعالی ورته فرمایي چې حفیظ به بیان نه نيسي نو درې ډلې شول داخله خو توجه کې ګوډه ضروري خبره ده درې ډلې شول یوې ډلې و بیان نیول باندې معنی کولې یوې ډلې به دعوت ورکو چې مکوي او یو ډله خاموشه پاتې شو پیر به وای کوي دي چې نږدې پردا چې الله هلاکی که هلاکی الله دې هلاک نو الله عذاب راوستو نو دا دوه ډلې الله هلاک کړي دا د مایانو نیونکی ان نافرمانی کوونکی او دعوت نور کوونکی امر بالمعروف یا نهی عن المنکر نه کوونکی دا الله تعالی هلاک کړل د دواړه یو ولا بچ کو صرف کم چې کم دعوت ورکاو تاسو پوښتنه به خبره څومره خطرناک خبره ده
تاسو معنا ووري وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ أَرْكَلَ چولی بدل منهم ددوین لما تعزون قوما الله مهلكهم ولی دعوت واعظ کوي تاسو هغه قوم ته چې غاله هلاکي او معذبهم عذابا شديدا یا الله تعالی شدید ترین عذاب ورکی پرېږي دی نو دی ورته وای قالوا معذرة الى ربكم مونږه خپل عذر پیش کوو الله تعالی مونږه دعوت ورکړو چې مې کوي مونږ ویلیو چې مې کوي دې د پاره کو دې منی کیږي کنه منی کیږي ا دې پوښو د دې کار پوښه پوری څومره باریک خبره ده پکې که هغه نه منی مونږ الته ګورو بیا چې منی اسنه نه مې کوا نه دا ستاسو ذمہ داری نه منی کنه منی هغه ذمہ داری نه ته وای هغه که منی او کنه منی هغه مسله ده هغه مسله او معذرة الا رب موږ الله نه ځان خلاصو الله ذمہ داری مونږ تر کړی دا غي بنیاد باندې دا کار کوو نو الله بیا فرمایي ولعلهم يتقون وکدي چې دی ویریږي دا امکان نشته چې موږ دعوت کوو کدي شي ومني دی نو فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون نو الله وایي چې دا خلق می بچ کړل دا دعوت چې ورکاو او دا نور می هلاک کړل دا نور می هلاک کړل او په بدترین عذاب می هلاک کړل دا څه وړه خبره نه دا وړه یاره نه ده کچيري الله تعالی زموږ زونه ته پرې بس یاله اوس طریقې مخکې خیامه خو یو څو حدیث هم د آیتونو هوتا سو اوریدل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای بخاری شریف حدیث ته چې بلغوا عني ورسوي زما طرف نه بلغوا تبلیغ ته وای تبلیغ کوي زما طرف نه ولو آیا کيو آیت ولی نه کيو آیت دی ولی نه زده کړي خدا خلکو ته ورسو او نن سبا الحمدلله دومره ډېر علماء کرام دي دومره ډېر محدثین دي او دومره ډېر د قران کریم درسونه دي چې تا تخبل د وینا د دعوت د درس ضرورت نشته بل چاته برابر خو چې قران وای خپلم ز بلتم وای یو آیت ولی نه او موږ خدل توایو کنه چې سوال رسولو ضروري دي دا د انګريزانو بکواسو چې موږ کوو وسه چې موږ اوس کوو یا خلک د قران نه لري کوو بهر حال بل حدیث ووري تاسو مسلم شریف حدیث ته اما کې اشاره یې رنګ شو آیت کې هغه دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سعید خدری رضی الله عنه روایت ده چې من را منکم منکرا فليغيره بيده چا چې بد تاسو کې ولي دو نو پلاسې منکی فإن لم يستطيع كطاقت لري نو پخلی دی ورته وای کطاقت نه لري نو زړه کې دی بد وګڼي خو ذالک اضعف الايمان اضعف اسم تفصیل دی دا د ایمان غلان نه دلاندې درجه ده چې زړه کې در باندې بد نه لګي لکه مثلا ما تاسو ته ول غاني بجاني دا ډېر موږ عام وته ګناه غنو اوس موږ زړه کې مرتبط نه وای نو لاس باندې منی کا اول درجه ایمان په خله ورته وای دویمه درجه ایمان کله زړه کې بعد درېمه درجه ایمان بهرحال چې دا اونکي بیا وڅ چل کیږي یعنی یو سړی وای چې خپل مونږ او داس کومه موږ دا وای کنه خپل مونږ او داس کوم نو یو آیت دې باره کې هم واوري سوره مائده آیت نمبر 78 سوره مائده آیت نمبر 78 صفحه نمبر 110 صفحه 110 صفحه نمبر 110 یو صلی سما صفحه ده لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لعنت وکړل شو په کافرو باندې د بني اسرائیلونه على لسان داوود په شبد داوود علیہ السلام و عیسی ابن مریم او عیسی علیہ السلام ذالک دا زکا بما عصوا وكانوا يعتدون چې ودینا فرمانه او زیاتی کوونکی وو څه زیاته کو چې د الله تعالی په لعنت کې راغلل لعنت داو زیاته داو کانو دوی لا يتناهون عن منکر چې منع بنه کول د بدونه خلک بدونه نه منې کول دا دې کې بدی و په دې بنیاد باندې نو دا څنګه کارو لبئ فعلوا چې کول خلکو لبئ سما كانوا يفعلون دا ډېر بد کارو چې دې کو چې دا خلک نه منې کول دا ډېر بد کارو چې دې کو دغه چې خلک نه منې کول رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی د کشتی چې دا دعوت ورکون کې ونه ورکون کې چې خلک کشتی کې سفر کوي څه خلک بره ناشتي چت کې څلاندې ناشتي د بره چت ولا سره وبدي د سکو لاندې چت ولا سره وبنيشته نو د بره چت ولا نه لاندې چت ولا وبوغه چې لګي وبرا کوي هغه انکار وکړي نه ورکو نو د لاندې چت ولا کشته سورج پول شروع کړ چې وبرانه نوځي چې وبوس کو نو اوس کده لاندې چت ولا د اوبت د سرویکې د اوبو د پاره سورې کې د کشته دا د بره چت ولا من نه کی
نو دلان دې چتوله به صرف هلاکی کړه ټول به هلاکی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو بدینه من کول نه کوي نو یوازې بدی کون کې بنه هلاکیږي بلکې د نه من کون کې به هلاکیږي ورسره. دا به مرسره حواله کېدو مطلب دا نه چې مری و نه هغه سزا به ورکول کېږي چې کومه د سزا ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم با کدا مثال پیش کړي. اومدارنګي جبرائیل علیہ السلام تعالی حکم وکړي چې لاړ شه فلانه کله خلق واړو نه فرمانه. جبرائیل علیہ السلام الله تعالی ته عرض وکړ چلته خو یو زاهد او عابد سره د عبادت کوي والله الله وایو ډېر. نو الله فرمایي هغه باندې اول ور واړو هغه ته ناس ته وګه صدا فکر نشته خلک ګناه کوي د الله دا خلک ګناګار دي او د الله تعالی د ګناه نه هغه هیڅ فکر نشته. تاسو وګورئ دالته صرف دا دعوت ورکول نه دی دا تاسو پوه شئ کنه دا هغه به فکری دا چې کوم هغه پزړه کې دا هغه اطمینان دی د زړه چې کوم دا هغه پزړه کې دا هغه سره په دینه ژاړونه خپکیږي او نه هغه څه افسوس کوي چې ما غلط کار کړی څنګه چې ندامت وشي نو الله بیا معاف کوي کنه نه دلته سره هغه نشته. اومدارنګي رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې کم کس چې طاقت لري د منی کولو د وینا او د نه منی کوي نو دې به هغه ګناه کې شریک وي. دا د ابو داود حدیث ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم. اومدارنګي ترمذی شریف کې حدیث ده چې کله تاسو د نیکو کارونو حکم نه کوئ بدونه خلق نه منی کوئ تاسو به دعاګانې کوئ دعاګانې به تاسو نه قبلي او تاسو باندې به الله تعالی عذاب راځي. دعاګانې به کوئ او دعاګانې به نن سبا موږ هم دغه ګیلې کوو چې دعاګانې زموږ نه قبلي 15 منټه وشته دي ما خیال کې طریقې کار څه ده څنګه به کوو دا کار دا ضروری خبرې دي کا مکمل چوکړه راخده کني بلې هفته کې به وای او که چټي کوو نو بلې هفته کې به ټول وای څنګه چې تاسو خوخی او هغه سلسله به منقطع شي څنګه چې تاسو خوخی تاسو ته ګورو چې غنه شي. دا جواب ولې دا ضروری دی. یو خدای دا چې تاسو ځین کې سوال پیدا شي چې موږ څنګه دا کار کوو. دویم یو ضروری سوال دی چې هغه عام طور باندې خلک مونږ نه کوي او تاسو هم کوي خامخا کوي چې خاطه وای جمهوریت خنه ده بیسو کته وای چې دا امریت خنه ده بیسو دا کوي سوال کنه کوي خاصه ده دا دعوت خو ډیر ضروری ده پیغمبري کار ده مونږ هم کوو په کار ده نو څنګه وکړو مونږ خو دومره علم نشته مونږ خو دا کولای نه شو دا به څنګه کوو نه دا هغه جواب ده دا خو تفصیل توجه سره تاسو اورئ ټولونه اول خبره ده خو توجه سره یو شی واوري او زده کوي کلی کلی شی ویلي کوي کله کم اس کم ځان قرباني پوي کوي هغه ده چې مونږ الله ولی پیدا وکړو یا په څه حیثیت پیدا وکړو دی باندې خامخا ځان پوي کوي یعنی دلته نه دلته به پوي شي دا اولی کا ځان سره نوٹ کا زر یعنی مزد دا نثار ز الله ولی دنیا ته راوستولم صرف دې لپاره چې روټي دی وخورم واده دی وکم بچی دی راولم ډاکټر دې شم پلانې شم دې لپاره الله ویلی دی موږ سوره بقره کې تاسو ویلي 26 نمبر آیات کې تاسو ویلي دي چې وایس قال الله کله چې الله تعالی ویلي فرشتو ته انی جاعل فی الارض خلیفہ نمونږ الله به حیثیت خلیفہ پیدا کړیو د ځمکه کې او موږ د الله عبادت کوو دا زموږ ذمہ داری ده او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان ټولن اول کما دا وبندل لار کې پرتی ما اومد راغسته او زه دا پیژنم نه ټول اول پښتنه بس څه کوم دا څه شي دي وای وګن دا څه شي دي څه قیمتي شي دي به قیمت شي دي خرڅيږي نه خرڅيږي چې دي څه نه دي نومدارنګي ته څومره پوري چې ته ځانونه پیژنې امر پوري ته کار نشي کولای نو ته صرف عبد الله او عبد الرحمن زوی نه بلکې ته د الله په نسبت باندې یو خلیفہ را لګلې شوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی کړی او د الله طرف نه هم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت طرف نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه هم تاسو پتا باندې ذمہ داری ده دا احساس ټول نه اول ضروری ده دا احساس اول ضروری ده چې دا موږ کې پیدا وشي موږ څوک موږ پیدا ولي موږ سره بس همدغه او پښتو یو متل چې اوخره ډک شته د نور څه ذمہ داریانه ممشتاري اول دا خبره ډیره ضروری ده. دویمه خبره ان د دې کار د پاره د کوم چې ذمہ داری هغه ده چې تا اخلاق ول درست کا برابر کا د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لومبنه صفت اخلاق حسنه وا اخلاق ته بهتري پکار ده دلته هم ته شروع کړي کنه لکه ز ټوپک خلم اډاس کوما نو ټوپک خټي کی کنه
کارتوس خوې او کارتوس خو ټیک وي دا څنګه چې ټوپک 10 mm او کارتوس مې ورته د 12 mm راغستی نو وړز نه کوي ولې ټوپک نو خرابوي نه ستا حیثیت پکا دی چې ټیک وي ول تا پیژندلې وي حیثیت چې زما کار مثلا دا ټوپک یا هر شي چې دی دا ده دویم دغه طریقې به څنګه دا ټوپک د ستا ځان خبره کوم بل لا پرې دا موږ بل ته دعوت آسان سره ورکو الزام په بنیاد باندې او داغه بدی وینا په بنا باندې نه اول بزان جوړ کې اخلاقی طور باندې ځکه چې الله فرمایي وانک لعلى خلق عظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي د اخلاق او اعلی مرتبه باندې او سوره احزاب کې الله تعالی فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تاسو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې خسته نمونه ده ته خدای سره خاوندې ته خوروري ته خپلاري ته غوانډي د غوانډي کې دلم ډېر ضروری دي بعضي غوانډیانو لا خلک وایي چې خدای کم دي ته تخدیدلې وي او ته خلاري مسافري هر څه چې تی اڅو کې ارڅنګ یا چرته چې تا حیثیت اخلاقی طور باندې بهترینی دلته نه مت شروع کړي زما خبره شو دې باندې تاسو پوه شئ دریم صبر صفت پتا کې خامخای چې صبر صفت نه ته دا کار نشي کولای ته دعوت ال الخير دعوت ال الله نشي کولای به دغه چې دومره باندې چې دا خبره و کې بدره دی ولا خبره ختمه جګړه دی جوړه کو جګړه دی وکا بس خبره ټوله خراب شو خبره ټوله ختم شو او دې باره کې تفصیل سوره حمیم سجده کې تاسو بار بار اوریدل دي کارړوي راوړوي 33 نمبر آیت کې صفحه 433 ته وزه تاسو وایم صفحه نمبر 433 ومن احسن قولا ممن دعا الى الله څوک د خیسته په وینا کې دعا الى الله چې الله ته دعوت ورکړي دا ګوره بیا خبره راغله الله طرف ته دعوت ورکون کی وعمل صالحا او عمل کینیک وقال انني من المسلمين او چې د مسلمانانو نه یم پارټي دعوت نه ورکي فرقه دعوت نه ورکي مسلک دعوت نه ورکي کلی قوم دعوت نه ورکي ووټ دعوت نه ورکي انني من المسلمين زه مسلمانانو نه یم او دعوت الى الله کوي دعوت الى الله کوي ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نکیو بدی برابر نه ده دا ډیره ګهره خبره ده دا ډیره ګهره خبره مثلا ما ته ویل لکه درس راشه یا مونږ کو زمړه دا زمړه وړه خبره ده پښتنو لپاره به خاص کار نه ته ورته وخانده یا ورته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای یا یو بل دعا ورته وکا الله وای دا وښینا زما په نسبت برابر نه دي هغه چې کم کار وکړو دا مولیدو دا تا چې څوکړل دا مولیدل دا موده د بد او خو د کردار او د خبري او د جګړه په دې بیبس مباحثي کله د برابر نه دي د دې به نور مندرون کې ډېر معنی دي خدای یو طرف ما تاسو سره ویلي نو څوک ادفع بالتي هي احسن ادفع دفاعك دا کوم خبره چې ته کوي دعوت ال الله دې لپاره چې کومه مسله جوړه شو نو دفاعك پڅنګ بالتي په طریقې احسن چې هغه انتهائی خسته ده هغه ته دعا وکا هغه ته خیر کلمات وایا هغه ته خیر دې بیا به شي ته پوي نشوي یا تا غلطی نه ده یا ته چا پوي کړي صحیح نه وغیرہ وغیرہ څه چي دي نو فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم کتا دا کمال وکو د اخلاقی اعلی چې ممکن نشته اعلی درجه د اختیار کړه نستاو دا غدا دشمنی چې کومه جوړه ده دا په انتهائی ګرم مزاجي او د ګرم خوې په بنیاد باندې په دوستۍ کې به بدل شي دوستان به څنګه جوړ شي استاد اخلاقی اقدارونه به جوړيږي هغه صفت الله نه کړي هغه الله تعالی غیبت بیان کو هغه بد وایي هغه کنزل کوي هغه وغیرہ وغیرہ څه کوي خو ته برابر شاستا برابر والے باغ ته بهترین دوست جوړ کی تاسو ګورئ دې ته لک باریکانو ته لک توجه کوئ هغه به تاسو به جوړ شي وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم دا آسان سره نه ملایږي الله وایي مگر هغه چاته دا ملایږي چې صبر وکي الله صبر ضروري خبره ده چا کې د صبر ماده چې داغه په کنزل باندې بد رد باندې جګړه باندې او بد خبره باندې صبر کوي او الله وایي دا لوی برخه ده دا چې الله تعالی ورته دا لوی برخه ده اوس طریقم خي چې کنزل خبر راځي بدره دي بم راځي څوک ورته سوای څوک بسوای نو و اما ينزغنك من الشيطان نزغ کبي الله شیطان څه وسوسه واچوله
چرشابه تکړه شه تم کمزورې خونه کنه تم په دنیا کمزلې څنګه وکړه ویني ساورا ګيري کورا دای کا نو الله وی فاستعذ بالله بیا الله سره پناه وغواړه د شیطان نه بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا انه هو السميع العليم الله اوریدونکو په ده بیا الله نه مدد وغواړه بیا هغه شیطان وسوسه اچي هغه بتاته غیرت او د دروغ د غیرت درته مخامخ کوي بهرحال دا د صبر خبره وا دریم یا څلورم ستا کار په کار دی چې د مینې د محبت وي هی د سراشه نو بس جګړه او بیا پښتون ته نه هغه ته اظهار د مینې وکا زتا ته خپایم صرف درس خبره نه ځنه کې صرف درس را نه ولي دعوت ال الله ده قران وایا قران زدکا تا د پاره وایم تا ته فائدہ کوي هغه فائدې بیان کړه هغه فائدې بیان کړه ته به جنت تلاړ شي ته به قران زدکی ته به د الله معزز کی ته به الله تعالی او چې جوړی تا تعالی دونه درجه ویلې دي او ته ډیر پوي او ته ډیر خسړې او ته کولې شي تا کې دا صلاحیت ته څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلفو احادیثو کې یا د قران کریم لپاره به ډیر آیتونه دي ما جمع کولم ډیر آیتونه خو وخت دلته مختصری او طریقې الله تعالی په خپل خودلې ده الله تعالی فرمایي سوره طه آیت نمبر 44 کې صفحه 284 کنه چې راولې به تاسو واورئ فقولا له قولا لينا او ای موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام تعالی فرمایي قولا لينا نرم خبره لین انتهائی نرم خدای مقابله کې چوک ته فرعون نرم خبره وکا او موږ خو حکمران په خلاف چې خبره کوو اول ورته طاغوت وای به دعوت ورکو اول ورته کافر وای به دعوت ورکو اول ورته مرتد وای به دعوت ورکو څه طریقه نه ده فرعون لوی کافر خو نه کنه او هغه ته موسی علی السلام استي او موږ د جمهوریت ولم دا دلیل پیش کوي چې موسی علی السلام چې فرعون تعالی نو موسی علی السلام خو د فرعون په دې کابینه کې نه شامل شوی او د خاتون نه وکړي چې دا څه کوي دا سکه یو ټونه نه ورکول بلکې ورغلل ورته ویل دا څه کوي دا غلط کوي او ملته ورغه ورته دا څه کوي دا غلط کوي دا الله خبره وکړه او دې ته ورغله او دې دلیل جوړای چې نه موسی علی السلام ورغله نو تم په کابینه کې راځه او په دغه کې راځه بهرحال دا بیل بیسته نو قولا لینا دا نرم خبره ولی لعله يتذكر او يخشى دې لپاره چې او یریږي او هغه نصیحت قبول کی نرمه خبره کې اثر ویل زیات او بیا مخکې خبره تیرم شو مختصر ده چې دعوت به الله دې لپاره تاسو دلایل مضبوط دي زتا ته دا نه وایم چې ته ما سره په دې پارټي کې شامل شه زتا ته دا وایم ته د الله خبره ومنه کله الله خبره زما په حق کې وینو ډیره خدای که زما په حق کې نه وي اول ما ته انکار وکړه ما نه انکار وکړه دعوت ال الله دا ترتیب سره تقریبا څلورمه خبره راځي اخلاقونه بعد او نرمي خبره نه بعد او صبر نه بعد دعوت بد الله دا مونږ چې کوم دعوتونه ورکو کنده بیا سره د تکرونو زموږه ما څو خوړل خپل مستری شو ولې اثر نه کوي هغه جدا ده چې مونږه بل طرف ته دعوتونه ورکو زما پټي کې زما جماعت کې زما ډلې کې زما دې کې زما الله خبره ما ستا رب ده ستا اله ده ستا سره مدته ته ارزه کې دغه تا ته فائدہ ده او هغه سمین عالم ده وغیرہ بهرال نه هغه طرف ته دعوت ورکول دي او مخکې آیات کوم تاسو ویلي قولا ممن دعا الى الله اغم تاسو ویلي دا پنځه خبرې شوي شپږم دا دین اسلامی نظام جوړیږي دا ټول چې پوره شي به ته خلاصه بیانوم شپږم هغه دا ده چې قرباني ماده بدر کې خامخای کایو روپۍ نه ور کوي نه صدقه ور کوي نه قرباني شته او نه چرته موږ وجه درس ته چې قران څوکرانه کیم بیان زو حالت هم داسې دي دا خو یو دا درس خبره بار بار ځکه کوم چې موږ کار کوو نور کا موږ کړي نه کړي مې نور به ویلې الله تعالی فرمایي په امدې د دعوت په هی په آیتونو کې الله فرمایي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هغه وخت پورې تاسو نکیت اډو رسیدې نه شي چې هغه شي خرڅ نه کوي تاسو خو خوي وخت قیمتي دی دا نه ورکو پیسې مونږ ته ګرانه ده دا نه ورکو حیثیت جاه او جلال مونږ ته ګران دي دا نه ورکو بچي زمونږ وخت دا نه ورکو او وی الله تعالی دین دی غالب شي دا چرته کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې مال راوړی غړه جګړه ده عثمان رضی الله عنه
سل نور او په هغه وخت یو وخت څومره قیمتي وو. عمر انتانو سم نیم چې څو دا هرڅ. ابو بکر صدیق انتانو چې څو کور کیو دا ټول راوړه. طلحه رضی الله عنه دا आवाज اوریدو وای ما باغ ډیر خوخته دا باغ مې الله ته ورکو. عمر انتانو یو وینځه وړه خوخه وای الله ته مې ورکړه، الله په نوم باندې مې آزاد کړه. دا صحابه کرام نو دا ماده چې تا کې نوي نته دا کار به سره پښتنه مخکې بیان شتلې مخکې ورته الله اول خو ځان نه جوړول دي کنه دلته نه شروع کیدل دي پکاره چې دا سړی کی دا شپږمه خبره شو. ومه خبره دا ورسو سرور راځي اخري خلاصې کې به دا ټوله راځي هغه دا ده. سوره مائده آیت نمبر 67 صفحه نمبر 108 صفحه نمبر دا لګ راوړل وای خیر دی. سوره مائده آیت 67 صفحه نمبر 108 صفحه 108 یا ایها الرسول اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کا دا هغه کتاب چې تا ته نازل کړي شوی نازل کړي د ستارب دعوت به څور کوي د قران به ور کوي. بلغ ما انزل الیک تبلیغ وکړه د قران کریم د نورو کتابونو تبلیغ نه دی د فضایل نه دی فضایل خو په خپل راځي پکې او په خپلم پکې راشي او هغه په خپل کې الله تعالی قران کریم کې ولې لک فضایل بیان کړی دي د شهید تمره فضایل الله تعالی په قران کې بیان کړی دي همدا غنګ نور د داعی او د هرڅ کافی دي او کجري موږ وګورا نو دعوت به د قران ور کوي او بیا غنو باندې حدیث میاد ستا چې بلغوا عني ولو آیا هغه بم تا یادي زره خبر خپل بده وټ کې ذکرې بیا بل طریقې سره مخکې نور آیتونه راځي خود دې آیت سره دلته نه لاړې یو آیت ذکر دی ټول نه بل خپل خزه خپل بخچی را جمع کړي راځي موږ نن دا سبق ویلي تاسو هم دا سبق وایم نو چې کله تا غوته خای ته بس دا نه پورا موږ ترجمه قرآنی کریم درکړې دي ته نو تا ته احساس وشي چې ماته زده کول پکار نو به زده یا کني هغه مغه ترجمه ورته وای چې کومه ته لیکلې ده نو چې کله ته بچی ته وخت ته وای او تا ته څلګ رکاوټ پکې نه هغه خپل هغه رکاوټ والے به تاسو د شرم باعث جوړ شي نو بل ځله به خزده کوي ان شاء الله. بیا د محلي ولا راوغواړه بیا غي ته دا وای هغه نشتی راتله بل مدرس ورته راوغواړه چر راځینن افتی ورځ دا یا افتی کې ورځ موږ درس کول ته خلک راځي موږ چې قرآنی کریم زده کی او دا قرآنی کریم نور خلکو ته ورسي بهرال هغه بل تفصیل دی بیا خو دې پرې دا شو. اوس کته یریږي چې نشم کولای نو والله یعصمک من الناس الله به خلکو نه بچ کی ته ولې یریږي الله به خلکو نه بچ کی دا ومه خبره شو. اتم خبره اتم دې کې ما هم کړل خو خیر بیلې مو اوري اغاز به د خپلوانو نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چا نه آغاز کړو خدیجه نه علی نه نږدې ملګری څوک ابو بکر صدیق او بیا الله تعالی ورته فرمایي انذر عشیرتک الاقربین خپلوانو یراوا. سوره شعراء آیت نمبر 214 نه ده خپلوانو ته خپلوان را جمع کا دوستان را جمع کا نږدې چې کم خلک دي دعوت ورکا روټي یا چای ورته وکا غي ته وایا چې راځي چې د قران وایو راځي چې الله او پیژنو پاغي کې چې کم کس پوي اغي نه خبر واوره بل مدرس ورته راولا مقرر ورته راولا عالم ورته راولا خو بهرال دا به شروع کې د خپلوانو دا به دي نه خپلوانو اته خبرې شو. انم خپل ظاهر به هم درست کې اخلاق سره اخلاق مخینه درستی ظاهر کول څه مطلب دا دی چې کپڑے دی چولی دی ولته د چرګو دکان راغلی او ښه بوی د نزی ودل توای چې الله طرف ترا شي او یا مستری تورې کپڑے دی چولی دی ولاړ خلکو دوای هغه ته څه وای الله فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر اے کمبلې کې پټ سړیا پاس او یرا خلق رب لوی بیان کا وربک فکبر فل امیر سے ما بیان وا دا چې خسړې ده او دا سي دی او درویش ته او پلانې دی او عالم دی او فاضل دی ارته چې دی بس الله مغه څخه خلره وربک فکبر دا الله لوی بیان کا الله لوی دی الله سمیع دی الله علیم دی الله رحمان دی الله جبار دی الله جباریت بیان کا الله قهاریت بیان کا الله حکمت بیان کا یاسین والقران الحکیم دا بیان کا چې قران د حکیم د ذات نه دا د حکمتونه دی پکې چې قران نازل کړی دی الله د دې بیان کول دا کم دی چې ته لګي کله یو پیش کې دا امیر دی او دا عاجز دی او دا درویش دی او دا عالم دی او دا فاضل دی او دا فلانه
بهرحال دا زمونږ بدقسمتي ده. نو وربک فکبر الله لوی بیان ک. بل څه وکا وثيابک فطهر خپل کپڑے پاکي کا. دینه بالکل د ظاهري کپڑے مراد دي درست کپڑے واچو غډي وډي ښه دغه دا زما ته تاسو ګوري زه خپل د شاګردانو ته څه دا ټوپې مداسي په سری الله لري رواني مې تاسو د تب سوای دا څنګه یا دا پین مې دا ودلته مې خو دا او تاسو وایم چې داسي هر شی درست ټیک ټاک برابر دا د سره متعلق خبره ده. اگر که متعلق نه ده خو درې صفونه باندې الله قسم او د الله ډیر زیات خوختي. یو د فرشتو صف، یو د مجاهدینو صف، او یو د بمانځه کې دا صف. او بمانځه کې صف ته الله تعالی مونږ ته بار بار وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سب برابر کې چې تاسو اتفاق دیات برابر شي. نو خبره بل کومه ده نه کوم اصل کې دا درې صفونه زمونږ د فوجانو کارو ګوري دغه کپڑے وګوري صاف سوتره هغه صفونه وګوري چې پرید کوي څه شي کوي خو برابر والے کوي. کيو فوجي په کې منځ کې خراب یا څه هغه پرید څوک کوي دغه څه شي چې مونږ ته کوي په دې ټي وي باندې په دې پریډونو کې خو هغه درستګي کوي. او الله تعالی فرمایي سورته صف کې باقاعده د دې باندې قسم خوړل دی الله تعالی او دا صفونه د الله خوختي دا د الله خوختي. نو دا شیونه دي چې د الله خوختي هغه وقار اته چې ورته خپل جبې کې ډیګنیټي وای پرسنالټي ورته وای دا پکای ته برابرای درستای. دا ته د لیوانو په شانتي نه وي لګړ ور په شان نه وي لکه چې مې برابر یا چې ولګ ټوپۍ ته دی ګوره لګ کپړو ته دی ګوره لګ صدر ته دی ګوره همغه ما خو تاسو بار ور زمغه سایکل هم داسي وي چې کله پیډل وای نو چنګاره کوي چې هغه لګو کوي همدا سينور شي زمغه به ترتیبه به ډنګا سقمن کپڑے مو وګوري جامې مو وګوري جرابې مو وګوري چې بوټانو نخپې چا په مختنی شو راوي څه خاب بو کی داسي الله وای داسي نه خلونه بو زی خلونه چاته نږدې کېدې نشو پکار دې چې دا ته ټیک ټاک دا الله وای دا ته نه دعي جوړي الله تعالی وثيابک فطهر والرجس فهجر هر ګندګي نه ځانو ساته بوتان خاصم پکې مراد دي ولا تمنن تستكثر خپل کار ته ډیر مو وای چې کني ما د سړي کار وکړ خپل کار لګ غاڼه نور ډیرو کې ولربک فصبر خپل رب ته صبر کوا. اوس خلاصه وره نو خلاصې کې دا ټوله خلاصه راځي دا آیتونه تاسو وامردل خو بیا موري سوره ال عمران آیت نمبر 102 راوړل سوره ال عمران آیت نمبر 102 نه شونه پکې پرې خو د دا خلاصه چې ووري بیا تاسو پوېږئ چې دا اسلامي نظام به څنګه راځي. صفحه نمبر 58 صفحه نمبر 58 سوره ال عمران آیت نمبر 102 یا ایها الذین آمنو اے مومنانو منی خطاب دې موږ تاسو تعالی کوي یا مومنانو اتقوا الله الله نو یریږي تقوا بچاو ګنا نه ځان بچ کړئ. هر خطبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت ویلي حق تقاته څنګه چې هغه نه د تقوا حق دی د یریدو حق دی ولا تموتن ممریتاسو الا وانتم مسلمون په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یې ان هر وخت تابع اوسېګا د الله ضروري نه د مرګ په جماعت کې راځي بازار کې مراتلې شي هسپتال کې مراتلې شي لارې کې مراتلې شي چې ته هر وخت حالت د اسلامي په ذکر د جبلندۍ زړه د الله سره معلقي همدغه رنګ نور کردار د برابرۍ ټیک ټاک اوسېګا هر وخت چې مرګ ته تیار اوسېګا. دغه پر خبره څه شوله او لمبني څلور شرطونه شو چې ما تاسو ته بیان کړل. ځان برابر کا تقوا وسوکا مخکې ځارشه واتسموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا خپل کې یو بل سره دا تا چې کم کار راخسته دي دا نور خلک چې کم کار کوي غي سره جوړاو کا دا ملګری کا یو بل سره جنگ جګړه نه فرقه وریت نه فرقه بازی نه ډله بازی نه څوک چې دا کار کوي د دې کار د پرم خلک جمع کړان سره بل ته دعوت ورسوا او یو ټوله یو جمع بداسي جوړ شي چې تاغه قوت خبره کې قوت او طاقت بیا پیدا وشي. او بیا څوک واذکروا نعمت الله علیکم دا الله نعمت یاد کا کله چې تاسو دشمنان وي الله په تاسو کې مين واچولا الله تاسو کې مين واچولا او تاسو الله تعالی د جهنم د اور نه راجمه کوي همدغه رنګ الله تعالی خپل آیتونه بیانوي لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په هدایت باندې شئ. دا آیت تفصیل وګته وخت مختصر دی بیا ووري. اول تقوا دویم یو ډله ځان سره جوړه کړه ډله پارټي نه ځکه چې ولا تفرقوا دې پکې دا ولا تفرقوا دلته خاص کر الله تعالی ذکر هم دې لپاره کړی دی چې دلته اعتصام نه مراد فرقه پرستی نه ده ګوري دغه کار څوک به کې جماعت اسلامي ولې دا کار وکړي څوک به جمعیت العلماء ولې دا کار وکړي
څوک به پښتانه دا کار وکړي، څوک به اهل حدیث دا کار وکړي، څوک به بلی ته الله تعالی د پاره د اسلام په بنیاد باندې داسې خلق ملګری کوا د لپاره نه چې امیر ورته جوړ کدا جو نه دا خبره کوا د خپل جوړیږي بیا امامت د تا طرف نه اډو دینه چې ته امام مقرر کې حاکم مقرر کې دا بیل یو بیس دا خپل کې درته وکما دا الله تعالی مقرر وي دا الله ګوري الله بدر باندې مقرر وي طالوت او جالوت کې ست استیاد سوره بقره کې الله تعالی فرمایي الله مقرر کو دا طالوت په خلکو باندې بادشاہ او بیا الله تعالی په سوره نور کې وعده کړی دا چې وعد الله الذين لا يستخلفنهم الله وجزب وعده کړی الله تعالی مؤمنانو عمل صالح کوونکو سره چې زب امامت در کوم خلافت بدر کوم ته ځان برابرای الله به تنقل دا کاروالي الله به خپل برابر کی دیتا دا الله کار دی ته خپل کار برابرای ته موږ عموما نتایج د لپاره کار کوو نه نتایج موږ لاس کې نه دي نتایج د الله په لاس کې دي ته کار صحیح کوي نتایج والا نه غواړي بیا الله فرمایي ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون دې په خبره نه چې بس صرف دې ته دعوت ورکا دا نه امر بالمعروف ونهي عن المنكر به هم کوي کته طاقت راغلو کته د خپل کور نه شروع کړه د کومه ډله دي ته برابر شته د کار د لپاره لکه اوس موږ دلته راځو نوم خدل نه څوک یو ځای کې څوک بل دي څوک یو پټي څوک بل پټي خدای کار کې سره خپل کې متفق دي کار د لپاره مدا دریم کار شو بیا سلورم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات خو پام کوي چې ډله بازي ونه کوي تاسو نه چې تاسو ځان به بل ډله جوړ کړئ د افغانستان خلک چې کله ډلې شو دلته لوی کیمپ د نصرباغ کې تاسو لیدل او تاسو هم دی علاقې نو دلته یو کسو هغه یو نوې تنظیم جوړ کو زموږ والد صاحب دوی سره څنګه ډېر زیات تعلق په دې مشرانو کې هغه هم راغوخته نو هغه دا چې د خلک راغوخته نو د تقریر کول دا تقریر کې وسوای چې دا وکسان دا د لفظ جبونته د کنځل یو کړل چې دا پلانی دي نو دیو جن مونږه نوې تنظیم جوړو نو زموږ والد صاحب ورپاسې نه غوړ ته ول چې دا وکسان فلانی نو ته اتم نشوي بیا فرق اتم شو هغه ډلې ته بل ډله جوړه کا اړلې ته بل ډله جوړه نو الله فرمایي ګوره داسې بنه کوي او چې تاسو ته ځکه چې دې لپاره عذاب عظیم دی او هغه ورځ زیاده کوي چې هغه وخت کې ډېر مخونه تور یو ډېر وسپینی او چا مخونه چې باغ وخت کې تور شو نو الله به ورته وایي چې تاسو د ایمان نه وروسته بعد بیا کفر کړو نو اوس کوي د کفر هغه سزا الله دې موږ تاسو په دې باندې پوي کې الله د عمل کولو توفیق راکړي دې ته سوال